د ټولو زاویو نه یو بدله فلسفه لرمه په زړګي کې یو خپله فلسفه. السلام علیکم. زه سحر علي سحر ستاسو په خدمت کې حاضر یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زه د ډېر وخت نه د شعر و شاعرۍ سره او درس و تدریس سره منسلک یم. نو د ډېرو شاګردانو د ډېرو ملګرو په وینا باندې د هغوی په اصرار باندې موږ هم دا کوشش وکړو چې یو یوټیوب چینل ستاسو لپاره د هغې پرانستنه وکړو او کوشش به کوو چې دا یو داسې سنجیده پلیټفارم وي چې واقعي د خلکو د پیدې سبب وګرځي. نو د دې به مختلفې حصې وي. یوه حصه به بالکل د ادب دپاره او د شاعرانو ادیبانو دپاره مختص وي او کوشش به دا وي چې هغه شاعران هغه ادیبان راوغواړو کوم چې واقعي قابل او پوه خلک دي او د هغوی نقطه نظر به د ادب په حواله سره تاسو ته وړاندې کوو چې د ادب په حواله سره د هغوی څه نظر دی او د هغوی شاعري. دویمه حصه به د اردو لیکچر وي او په کوم کې چې به خاص کر ګرامر او د اردو په خاصو شعرونو بحث وي. درېیمه حصه به په سیر و سیاحت منحصر وي چونکې تاسو ته پته ده چې زموږ علاقې ډېرې ښکلې دي، د څه قسمه مصنوعي ښکلا ضرورت نه لري. نو موږ به دا کوشش کوو چې یاره دغه علاقې په خپله باندې منظریام ته راولو. او څلورمه حصه به ستاسو په کمنټ باندې منحصر وي یا ستاسو څه تپوس وي. نو موږ به کوشش کوو چې ستاسو د سوال جواب چې دی د هغې پلټنه وکړو او ستاسو سره شریک کړو. په آخره کې زما یو څو شعرونه ټولو کتونکو ته ډالۍ دي. هغه خلک حسنواله پوره بدین اسلام چې دی خوشحاله پوره، زه په زرونو کالو څه کوم او چې د نیکۍ وي یو څو کاله پوره، چې په ګناه باندې نازونه کوي هغه دنیا کې وي بدحاله پوره، ربه له تا نه جنت نه غواړم او چې ته رضا یې دغه ماله پوره. دا څوک چې نن کوي محنت سهاره وي هغه خلک د سبا له پوره.